بسم الله الرحمن الرحیم. باید د قبرستان متعلق یو مسله ده چې کله په قبرستان کې د اضافي درب غیا وغیره کله شوي وي نو دې سره د دې متعلق د اسلام او شریعت څه حکم دی. دې باره کې فتاوی حقانی لیکلي دي چې کله د درب یا د غیا وغیره کله شنه وي نو دا کټکول مکروه تحریمي دي، جایز نه دي. خو کله که د درب وغیره داسې وي چې د مسلمانانو په دې لاره کې وي، د مقبرې لارې دې نه بندې کړل شوي وي او خلکو ته په تګ راتګ کې دلته څه شوي تکلیف وي، نو بیا علما اجازت ورکوي چې کم د قبرونو نه علاوه اخوا دېخوا کم درب غیا وغیره دي دا کټکولی شي، لاره دې نه خالي کولی شي. خو خاص چې کم د قبرونو د پاسه نه دا نشي کټکولی، ځکه چې دا شنه غیا دا شنه درب دا حمد و ثنا کوي او د دې نه لاندې مردگان چې کم دي هغوی ته ډېره فایده وي. او دویم صورت چې کله دا اوس شي نو موږ اکثر وینو چې په مقبرو کې خلکو هورونه لګولي وي او دا مقبره صفایي کوي د هور په ذریعې سره، نو اسلام د دې نه منع فرمایلی ده چې تاسو مقبرو ته هورونه مه وړئ. نو بل چې کله اسلام او شریعت مونږ د هور وړلو نه منع کړي یو چې مقبرې ته تاسو هورونه مه وړئ، نو چې کله ته د دې نه منع کړلی شوې نو بیا په ټوله مقبره باندې هور لګول دا خو به درجه اوله د اسلام او شریعت د طرفه منع دي چې په ټوله مقبره باندې ته هور ولګې. دې دپاره علما فرمایي چې هور لګول خو بیخي نه دي پکار، دې دپاره څه بل صورت پکار دی چې د مقبرې صفایي وشي. همدغه رنګې لور راواخله په لور سره د ټولې مقبرې صفایي وکړلی شي، که هغه خدای دې کړي لکه د شنې غیا حکم خو دا و چې د قبرونو نه اخوا دېخوا کټکولی شي، خو د خاص د قبرونو د پاسه چې کوم وي هغه هم د مسلمانانو د تکلیف د وجې نه خاص د قبرونو د پاسه چې کوم دي هغه نشي کټکولی. خو چې کله اوچه شوه دې هغه حمد و ثنا هغه فایده پاتې نه شوه نو په دې صورت کې بیا ته د ټولې مقبرې صفایي کولی شي د لور په ذریعې وي یا څه بل څه ذریعې سره، نو بیا خو هور وړل یا هور لګول په مقبره کې دا اسلام قطعاً اجازت نه ورکوي. الله یې د عمل کولو توفیق راکړي.